الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. فقد قال أبو عبد الله عليه السلام: إياك وخصلتين ففيهما هلك ومن هلك. إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم. سامعين الكرام، مولانا روایت دی دعا قسمه خلق د سوي څه هغه تباه کېږي، بربادېږي، بلکې دوو قسمه خصلتونو نه، دوه قسمه عادتونو د وجې د ځینې خلق برباد شي. نن هغه خبرې کوم چې ما ورته څه شي د وجې بربادېدلی شو. هغه بربادي دوستانو د دنیا نه د آخرت. یعنې هغه دوه عادتونه، دغه دوه عادتونه چې ځان کې پیدا کړي وي او دیو باندې عمل کوي، هغه به آخرت برباد وي، تباه به وي. هغه کوم خلک دي؟ یعنې هغه خلک چې هغه بغیر علمه فتوا ورکوي، هغه تباه دی، هغه برباد دی. بغیر علمه خپله رای خلکو ته ورکوي، علم ورسره نه وي خو دین خلکو ته ښیي، هغه کس تباه دی. بل وی هغه کس هم تباه دی چې کوم بغیر علمه دین باندې عمل کوي. علم ورسره نشته دی، دین باندې عمل کوي. مثال के तौर पर زه درته وایم چې یو کس دی ګاډی نه زده دی، یو ګاډی چلوي خو एक्सीडेंट به کوي که ځان باغ کوي और ګاډی به هم رپوي، جاني والی افغان نقصان خطر دی. دې د وجې د دین خبرو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی که دین کوم کار باندې عمل کې هغه باره کې پهله معلومات واخله علماو نه. نن سبا مخکې خو به علما ډېر کم وو، نن سبا علما ډېر دي، بلکې نیټ کې څه شی هم سرچ کې تا ته دغه جواب ملویږي. کوم عمل هم کې نو بغیر علمه یې مه کوه. خو که کوم خلک چې د بغیر علمه فتوا ورکوي، دا خبره ذهن نشین کو واورو، هغه کسان چې هغو سره علم نشته خو ځان نه د دین پیلوي، د زړه والا خبره کوي که د سینې والا علم دی ورسره. اگر که سینې والا علم داسې راتللی نو بیا پیغمبر ویلي چې تاسو مرد او زر باندې علم حاصلول فرض دي. بیا د علم بارے کې دومره فضیلتونه ویلي وو. بیا ویلې چې هغه یهودیان پیغمبر کله هغه قید کړي وو، ورته ویلو چې هغې به رها کوم که تاسو مسلمانانو لسو کسانو ته تعلیم ورکړو. نو پیغمبر سیرې کې هغه ټیم کې چا علم نه شي ورکولی شو. خو دوستانو د دنیا کوم سسټم دی هغه علت او معلول باندې دی، یعنې یو سبب وي او مسبوب وي. بغیر علمه کوم کسان چې فتوا ورکوي هغو باره کې راغلي چې هغو سزا څه شی دی؟ قال علیه السلام: قال من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. امام بکر علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت دی وایي چې کوم کسان بغیر علم او بغیر د هدایت خلقو ته فتوا ورکوي، یعنې علم ورسره نشته او که څوک ورنه تپوس وکړي چې دا خبره څنګه دی، پاته ورته نشته، خو خپله کومه بهتره ګڼي هغه جواب نه ورکوي. مولا دی یعنې چې لعنته
ملائکۃ الرحمہ احکام باندې د رحمت فرشتے باندې کوم دي هزار باندې لعنت وشي و ملائکۃ العذاب او د عذاب فرشتے هم ور باندې لعنت کوي عذاب فرشتے پاتې عذاب ته پرای کا سورہ بدقسمت انسان دی هغه دوره بدقسمت دی چې رحمت فرشتے هم ور باندې لعنت کوي ولحقه وزر من عمل بخطياه او بیا وی چې کله دی ولا غلطه فتوی باندې چا عمل وکړ سورہ پر هغه باندې عمل کیږي دا ګناه کې دا کس شامل دی چاہے دا کس نارینه دی او دا چاہے دا کس ښځه دی اوس علم سره نشته بغیر علم خلکو تر دین خبرې کوي دغه باندې د خدای لعنت وي هغه کس باندې د فرشتو د رحمت هم لعنت وي اور د عذاب فرشتے هم ور باندې لعنت کوي دي د واجب دوستانو د دین خبرو کې ډېر احتیاط کوو یو خدای شاید سمو دنیا او آخرت کې بربادي دلې شو بغیر علم مو د دین فتوی ورکو او یو بل د شهر چې هغه خپل کور کې د هغه د واجب بربادي دلې خپل کور کې د کور کې هغه مو تبا کولای شي هغه څه شي دي هغه مو کور کې کومې خځې دي هغه مو تبا کولای شي خپل خځه تا بربادولای شي جهنم ته رسولای شي که هر څومره نیک انسان وي څومره نیک وي خپل خځه تا جهنم ته رسولای شي خدای دا څه څه شي چې هغه د وجه د مور خپل خځه کومه د دامو جهنم ته بیاي اولا خدا چې د خځو نجات ډیر آسان دی خځو لپاره نجات کوم دی هغه ډیر آسان دی د غدرې خبرې دي قدیمه خځې اعمال وکي نو بیا درې نعمتونه خځو ته ملويږي پہلا د نعمتونو باره کې خبرې وکم وایي چې روایت کې دي یکونو محشرهن مع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله زنو خذب حشر و نشر د پیغمبر گران لور بی بی کونیل فاطمه الزهرا سلام الله علیها سره وکي سورہ خوش قسمت خذب وی هغه صدقه حشر و نشر بی بی سره وشي یو نعمت بل ییڅ دسه خذب وی څ هغه ته فشار قبر نکېږي د قبر باندې جختيږي نه سخت سزا ہے ہر منځ کې دعا کو چې الله مو فشار قبر نه وساتي اور کوم کسان چې نجاست نه ځان نه ساتي هغه ته فشار قبر کېږي خپل ځان نه نجاست نه هم ساتو او دسه خزشتا چې هغه به حشر و نشر ورمنې سره کېږي اور بیا به هغه باندې فشار قبر هم قبر کې نه کېږي اور یو زر شهیدانو اجر و هغه خزیه ته ملويږي یو زر شهیدانو اجر به خځه ته ملويږي خدای د درې نعمتونه کوم دي چې دا خځه ته ملويږي او د درې نعمتونه کوم درو عادتونو د واجب خځه ته د درې نعمتونه نصیبيږي یی چې هغه خځه ته ودا نعمت نصیبيږي چې کومه خځه صبرت علی غیرت زوجها کومه خځه د میړه بیتو کا کوم غیرت وی هغه باندې صبر کوي هغه خځه ته د درې نعمتونه ملويږي حشر و نشر به ور باندې سره کیږي بیچاره قبر ور باندې نه کیږي او د یو زر شهیدانو ثواب ورته ملويږي اجر ملويږي کومه خځه اب بیتو کا ځنې سړی غیرت کوي کنه هغه خځه او شغه باندې صبر کوي د دې صبر ورته دور اجر ملويږي بلکم عادت ته څنګه د وجه د درې اجرونه ورته ملويږي وی تصبرت علی سوء خلق زوجها د زوج کوم دی د
شوهر ته ویلی شي، زوجه باندې دا د ښځې ته ویلی شي. صبرت علی سوء خلق زوجها، هغې ښځې ته به دا درې اجرونه میلاویږي چې کومه ښځه د خپل مېړه بد اخلاقي باندې صبر کوي، خپل مېړه بد اخلاقي باندې صبر کوي، هغه ته به هم دا درې اجرونه میلاویږي. وهبت او دریم کوم عادت دی چې هغه باندې ورته اجر میلاویږي. وهبت صداک علی زوجها، هغې ښځې ته به هم دغه درې اجرونه میلاویږي چې کومه ښځه خپل حق مهر خپل مېړه ته وهب کړي، ورته معافي کړي. کومه ښځه خپل حق مهر خپل مېړه ته معاف کړي، هغې ته به هم دغه اجرونه میلاویږي. حشر و نشر کې چا سره کېږي؟ ورمنې سره. فشار قبر ورباندې نه کېږي، قبر ورباندې نه جفتېږي. اور 1000 شهیدانو اجر ورته میلاویږي. دوستانو شهید ورې کېدی چې شهید د وینې پهله قطره ځمکې ته رسېدلې نه وي یا ځمکې ته ورسېږي، د هغه څومره ګناهان وي سوای پردي حق نه، هغه ټولې ګناهان دې معاف شي. بیا 1000 شهیدانو اجر. اوس دوستانو کومه ښځه چې حق مهر معاف کی، هغه ته دغه اجر میلاویږي. خو که کومه ښځه دی چې هغه حق مهر نه معاف کړي، تا دې تقاضا وکړه چې دا حق مهر ما ته راکړه، بیا دوستانو بیا واجبه دی، بیا به حق مهر ورکوي. دا خو د ښځو خبرې وي، ضمن کې ضروري وي. خو چې کوم کس د خپلې ښځې حق مهر قبضې کې کوي اور ورکوي ورنه نه، د هغه څه سزا دی چې هغه د وجې هغه خپلې ښځې د وجې دغه انسان جهنم ته تللی شي. اصل موضوع دا دی. دې د وجې دوستانو د نن سبا مهرونو کې د 15 تولې سونه او د 10 تولې سونه او د پلاټ نمبر کې ولیکو، د یو شی د بل شی دوره مهر د ولیکي چې بیا د ورکولی نه شي. ښه ټایم کې خو د چالان کې وي، جذبې کې وي، شی ولیکو، خو بعد کې د بیا ورکولو څه سکت نه وي. دوستانو دا حق مهر ډېر مه چېږدو. دنیا کې په دنیا کې بیا ورته مشکلات وي، که دنیا کې مشکل نه وي او ادا د نه که آخرت کې تباه یې. همداسې د څه شی د به چېږدي، مثال کے طور باندې سونی در به چېږدوله، 15 تولې چېږدوله، 10 تولې چېږدوله، 60 تولې چېږدوله، پروا نشته. خو حق مهر کې ما چېږده، دا حق مهر کې ما چېږده. ولې که تا حق مهر بیا دنیا کې ویره نه که، هغه ښځه خو مجبوري نه، زندګي در څه تېرون یې دی، اوس یا خاموشه دی، یې زور نشته څه وکړي. خو بهرحال زړه کې خو هغه ګونډۍ شته دی که تا ونه حق مهر نه دی ورکړی، قیامت په ورځې باندې او پروردګار عالم به وي دیم شوهر وته عبدي زوجتک امتی علی عهد فلم تفلی بعهدی. ای زما بنده، ما د خپلې کنیزې نکاح تا سره کړی و، د خپلې کنیزې واده مو تا سره کړی و. ای زما بنده، په څو شرطونو سره هغه شرطونو باندې تا واده پوره نه کړله. اوس کې څوک ګواه دی دوستانو؟ پروردګار عالم ګواه دی. او دې کې که دنیا کې مثال باندې مسله جوړه شي، بیا خو ګواه نه وکیل دا ورته ونسي، کچهریو کې دی دې کې خو وکیلان ونسي، هغه آخرت کې به څه کوي؟ دی خو به ښځه بېواسه وي، آخرت کې به څه کوي؟ آخرت کې وکیل پروردګار عالم دی. هغه دی یی زما بنده عبدي زوجتک امتی علی عهدی، ما د خپلې کنیزې واده تا سره کړی و، خو په څه شرطونو باندې هغه شرطونه تا پوره نه کړلو. اوس قیامت په ورځې باندې د دې ښځې ولی سي یم. خدایانو اوس خو څه کوو؟ اوس خو دې نه پیسې هم نشته، کومې وې هغه خو بچیو دپاره بینک کې پرېږدولې، حلال او حرامو خیال مې هم نه ساتل، کومه زکات خیال مې هم نه ساتل. مازدی خو د ورباندې بچي کوي، نو ما خو کابره ته ځان څه پیسې هم رانه وړلې. او دا حق مهر به اوس څنګه ورکوم؟ نو ښځې کې خو پیسې چلېږي هم نه، غیر خو دا کرنسي نه چلېږي. خدایه څه وکړم؟ ورته ویې چې دا لمونځ د کوم دی
څومره منځونه د کړي دي دا د ښځې عمل نامې کې واچوه. خو هغه ځای کې کوم ریټ لګولو والا دی هغه هم پروردګار عالم د دوست خپله ریټ نشي لګولی. مونځ به ورنه ویل کې خو هغه حکمه روله حج به ادا نشي قویې چې دا څومره روژې د ساتلي وي دا هم د ښځې عمل نامې کې واچوه. روژې به ویل کې خو بیا مې پوره نشي وي که حجونه زیارتونه د کړي مو د مولانا صاحب وي چې په زرونو مجلسونه به د کړي وي هغه هم څومره ثواب ده دی هغه هم د ښځې عمل نامې اته انسټال کا پوره کېږي نه نه هم نشته. عهد ګړی دی خدای ولی دی د دنیا کې د ښځې باندې رحم نه دی کړی اوس کې خدای یې څه زه ولی یم اوس کې واوره دې د وجې دغه حدیث ته بیان شوی دی د دنیا کې حق مهر بیا ادا کولو تاکید دپاره بیان شوی دی. وایي څنګه څومره څه شی عملونه د کړي دا ټول عملونه د ښځې د عمل نامې ته واچوي او که بیا هم پوره نه شي اوس کې څه وکړم ما څخه کوم نیک عملونه وو هغه هم ختم شو. بیا د ورته وایي چې د ښځې والا کومې ګناهانې دي هغه د دې والا سړي عمل نامې کې واچو د ښځې ټولې ګناهانې تا عمل نامې کې واچولی شي که بیا هم پوره نه شوې نو بس بیا خدای به هغې ته اجر ورکړي خو تا عمل نامې کې نیکي خو پاتې نه شولې اوس څومره ګناهانې دي غله د عمل نامه ډکه دی. اوس تاسو فیصله وکړو که یو انسان د قیامت په ورځ باندې نیکي ورسره یوه نشته عمل نامه یې ټوله ګناهانو نه ډکه دی هغه به چېرته ځي تباہی کې که بربادي کې او که نه کې خپلې ښځې برباد کې خپلې ښځې تباه کې بربادي کې دنیا کې درته معاف کولی شي خو آخرت کې د نه معاف کېدي د وجې دوستانو چا حق مهر دی د دنیا کې دا مسله ورسره ختمه کړه یې ورباندې معاف کړه او که اگر یا خو د دنیا کې دا مسله ختمه کړه یا خو ادا کړه که ادا کولی نه شي نو ښځې خوشحالول څه ګرانه خبره نه وي درته یې زیاراتو ته مو دغه ورباندې معاف کړه لږ وي ډېر وي که معاف کړي ریکارډینګ کېږي لږ خدمات دي که معاف کړي ورباندې د دنیا کې دغه مسله ختمه کړه که مسله دنیا کې د حق مهر دوستانو ختمه نه کړله دغه خپله ښځه تا بربادولی شي. کوم د مشران دي دیو باندې خو دومره څه مشکل نه و هغه وخت کې دومره حق مهر نه وي خو د نوی کوم جنریشن دی دوستانو د مشران د خپلو نسلو لپاره سوچ وکړو داسې شی حق مهر کې بچیو لپاره ما چې کړو چې هغه سبا برباد وي دومره عملونه به وجود هم بیا هغه جهنم ته ځي او د ښځو داسې تربیات پکار دی خپلو بچیو د ښځو لوڼو داسې تربیات پکار دی چې هغه داسې شی حق مهر کې ونه غواړي چې هغه سبا د شوهر سکت نه باري ما دا څه کوو دوستانو داسې دستورونه به شروع کړي دي چې چا نه لور ورکوم اول هغه ښه فقیر کم محتاجی کم فقیری کم بیا خپله لور د یو فقیر کور کې ورکوم داسې نه دی پکار. او پنجاب کې څه شی دي پنجاب کې بیا هغو ښځې باندې جهیز دوره دي چې کوم پلار دی هغې چې خدای که د لوڼې منوی شوي اردوا کوم دغاري هغه دا دستورونه دا د پنجاب دي زموږ د پښتنو دي د سنګري دوستانو دا اردوا شوي نه دي چې هغه تا بربادولی شي څه شی یو بغیر علمه فتوا مه ورکوه بغیر علمه دین به عمل مه کوه علم در سره نشته دی مولا علی علیه السلام ویلي که څومره مثال لوی عالم وي او که څه شی او که یوې خبرې د نه چا تپوس وکړه ذهن کې د نشته دی خبر ورنه نه یې زده درته نه دی ویه څه لا ادري نه یم خبره دا څه عیب نه دی ورته ویه وبکسم درپاره بیا به درله جواب درکړم کتاب وکړه چا نه تپوس وکړه بیا جواب درکړه خو څه مسلې پاته درته نشته ورته ویه الله ادري هېڅ عیب نشته ما ته نشته خو که نه یې څه نه زه درته دا مسله بیانوم خبر هم یې او هغه خپلې خېټې نه خبرې کوې غله بربادېږي د عذاب او د رحمت فرشتې د بې لعنت کوي او که چا د حق مهر ادا نه کړ هغو باندې بیا څه شی کوي ښځې د لاسه آخرت یې تباه دی. بس دوستانو خو هغو ښځو ته دا خبره متوجه شو دي طرف ته هغو ښځو ته هم اجر ملویږي چې کومې ښځې میړه ته حق مهر معاف کړي هغې د حشر و نشر چا سره کېږي ورمنې سره کېږي یو سر شهیدان ورته ثواب ملویږي او فشار قبر یې هم
نه کېږي. او کومه ښځه چې د مېړه سختي برداشت کوي، کومه ښځه د مېړه بد اخلاقي برداشت کوي، هغې ته هم حشر و نشر ورمنې سره کېږي، فشار قبر ورسره نه کېږي، اور یو ځل شهیدانو ثواب ورته مېلوېږي. پروردګار علم زموږ ته توفیق راکړي څه